څوک چې د روژې بشارت ورکي یعنی د روژې خبرداری خلکو له څوک په اول ځل باندې ورکي نو په هغه باندې د جهنم اور حرام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، یقینا روژه را روانه ده، هفته نیمه روژې ته پاتې ده. دینه مخکې یو منګړته خبره بغیر د ثبوته لا اصل خبره چې د هغې اصل نشته، دا ډیره مشهوره شوې ده. ما سره ډیرو ملګرو دې باندې رابطه هم وکړه چې دې باندې تاسو یو مختصر شان کلیپ جوړ کړئ چې د مسلمانان د دینه آگاه او خبر شي. محترم مسله دا ده، تاسو ته مې چې د ویډیو په شروع کې وویله بعضې خلکو دا مشهوره کړې ده. ګورې دې باندې ما تاسو سره مخکې د یو ویډیو شیر کړی و چې د فیسبوک او د انټرنیټ سوشل میډیا دا حدیث دا اول چرته د علماو نه چاڼ کوئ، تپوس کوئ، بیا یې شیر کوئ. نو مسله دا ده، بعضې ملګري دا حدیث اوس جوړ کړی دی چې کوم خلک د روژې هغه اول زیری خلکو له ورکي، روژه راځي او خلکو ته وایي چې په دغه ورځ به مثال روژه وي، نو چا چې داسې د روژې زیری ورکړه په اول ځل باندې چاله، نو په هغه باندې د جهنم اور حرام دی. نو محترمو داسې حدیث خو زمونږ په مخې ته په حدیثو کتابونو کې نه درغلی، کوم چې د حدیثو مشهور کتابونه دي، او دی وجنه محترمو داسې د حدیثو نه ځان ساتي. به هر حال تاسو ته ما بار بار ویلي وو محترمو، نو تاسو هم کوشش کوئ چې کله یو حدیث په فیسبوک سوشل میډیا باندې واورئ نو هغه ډایرکټ شیر کوئ. ما دا حدیث خلکو د ځان نه جوړ کړي دي، دا سوشل میډیا د قادیانینو، شیعاګانو، داسې د ډیرو ګمراهانو خلکو په قبضه کې د هغې پکې د ځان نه حدیث جوړوي. مسلمانان ورځ ته ورځ ګمراه کوي او دا نوجوان دغه عوام ورونه زموږ د علماو نه لرې کول غواړي. نو محترم استادو خدمت کې دا گزارش دا حدیث مشر کوي چې مثال د روژې نه مخکې څوک چې د روژې د خبرتیا چاله ورکي، بشارت ورکي، زیری ورکي، په هغه باندې د جهنم اور نه دا ورکي چې روژې ته تیاری وکړي. روژې دپاره څه کول پکار دي؟ دا فیسبوکونه فضول پرېږدي، دا ګیمونه پرېږدي، دا جواري چې کومه شروع ده داسې دا فضولیات پرېږدي، مجلسونه پرېږدي، بازارونو ته تک پرېږدي، قرآن ته متوجه شي، ذکرونه وکړي، منځونه وکړي، نو دغه طرف ته مثال په دې باندې ویډیوګانې جوړول پکار دي. نو محترمو داسې د منګړت احادیثو نه تاسو ځان ساتئ. ګورئ ما تاسو ته ویلم پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې ما پسې دروغ ووایي هغه ځان ته په جهنم کې ځای جوړوي. نو دا یقینا تا ته پته نه لګي دا رښتیا دي که دروغ، او پیغمبر علیه السلام فرمایي. محترمو انتهایی احتیاط کوئ. الله دې موږ او تاسو ټول په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.